نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زما ورد الجبل درشد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تیر شوی جماعت المبارک پورز باندې تاسو ته د جهاد متعلق سو مثالونه واقعات د نبی صلی الله علیه وسلم د غزو بیان مې د توکو نن دتا بیان کوما د یهودو پروډکټ د یهودیانو مصنوعات او د یهودیانو د دې مسلمانانو سره د دومره بغض کینه او حسد او مونږ او تاسو د یهودیانو د پروډکټ چې کوم د پزمکو باندې گزارو او په دې جنگ کې چې يهوديانو ته څومره فائدہ وشو دا زما استا د بیوقوفۍ او د قمقلتوب په وجه باندې وشو زمونږ خو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په دور کې او داغه نوړان دي دا يهود دا لاول دي سوک زمون د پښتون قوم او د يهود قوم او د عرب قوم دا یو بل سره د تر زامن دي د دیو رشتہ د یو بل سره د تر زامن د بچو رشتہ ده یهود دا د یعقوب علیہ السلام د اولاد د یهودا بچی دي او د یعقوب علیہ السلام اولاد د اسحاق علیہ السلام اولاد دي او اسحاق علیہ السلام د بیبي سارا اولاد دي او د بیبي سارا زوج ابراهيم علیہ السلام دي عرب قوم دا د بیبي هاجری د اسماعیل علیہ السلام اولاد دي د بیبي هاجری اسماعیل علیہ السلام زوی د بیبي هاجری دي او د بیبي هاجری خاون زوج د ابراهیم علیہ السلام دي پښتون قوم دا د مدین علیہ السلام اولاد دي او د مدین علیہ السلام مور قطرا ببدا
او قد تراب بی زوج خاوند دا ابراهیم علیہ السلام دے نکزمون دا طولو یو دے دا مونگا یهود عرب پشتن قوم دا یو بل سرا دا تر اولاد خو رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپل هم عربی دے رسول الله صلی الله علیه وسلم چکلا مدینه ته تشریف وړلو نو د دې يهوديانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بغض کنا حسد ډېر زیات لرونکي او تر اول نه واخله تر اخره پورې چې څومره بچیو اولادو خزي وي والدینو د نبی صلی الله علیه وسلم د خاتمه سوچ فکر لرونکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بسنګه د دنیا نه ختم نو يهود اصل کې د رسول د اسلام ډېر غټ دشمن دی هغه په یو چې دا دشمن ولې دی يهود د اسلام د صحابه د ختمولو ډېر جالونه اختیار کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې متعلق فرمایل چې دا يهود د مدینې او شړل جلاوطن کړل خیبر ته لاړل به بس د خیبر نه او شړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ذاتی دې ته خیریم کړی دي يهود ته نو يهوديان اسلام ته دې متعلق فرمایي چې دا يهوديان دا تاسو د جزيره العرب نا تاسو وشړی يهود اصل کې ډېر بغضي کینهګر خلق دي يهود دی چې کله د مدینې نه وشړل شول او د خیبر نه وشړل شول په دغه سوزګلو کې آباد شول خو ډېر شرارتي او شرمسر قوم يهود دي يهود اصل کې په انسان اصل مقاصد دلته دي چې يهود ځانته په انسانيت کې ځانته غوره مخلوق وي او وی چې موږ د موسی علیه السلام الله پیغمبر را لګل د موسی علیه السلام نه ما سوا رست پیغمبران دي نه مني تر عیسی علیه السلام چې څومره انبیا رسولان راغلي دي هغه دي نه مني محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر مني وای دا عربو ته راغلي زموږ پیغمبر وای دا موسی علیه السلام دی الله بنی اسرائیل ته را لګل نو وای چې مونږ په انسانیت کې اصل یو دا نور مخلوقات چې الله مونږ له پیدا کړی دي نو وای دا زمونږ د خدمتګار د لپاره پیدا کړی دا د هغه سوچ او عقیده او نظریه ده د يهودو لکه ما او تا یادې چې په دنیا کې څومره مخلوقات دي تر عیسایت پوری دا ټول یادې چې مونږ او تاسو ټول یادې چې اصل کې دا زمونږ استادو د يهود وای چې دا زمونږ د پاره الله د خدمت لپاره پیدا کړلی او کچره مونږ د دیو سره هر قسم جرب او ظلم او زیاته کو نو الله مونږ نه د احتساب محاسبه نه کوي دا د يهودو عقیده ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې هم يهود ډېر ظلم او زیاته کړي دي
نو مخکې زمانه کې هم باچاهانو دیو ختم کړي دي. اوس په خپل مقاصد تراش مونږ او تاسو چې يهوديانو ته په دې جنگ کې په دې اسرائیل فلسطین په دې جنگ کې مونږ او تاسو يهودو ته کومه پیدا ورکړه غم د بیانو د هغه خو مختلف چالونه مخې ته کوي. يهود مخې ته مختلف چال مخې ته کوي. مونږ سبه د هغه ته ورکړه مونږ د هغه پروډکټ راوغستل او په استعمال کوم راوستل. څنګه په استعمال کې راوستل چې مونږ په ذاتی په بدن په استعمال راوستل د هغه پروډکټ مونږ راوغستل او سم اوشلول او سم چې کم د سندونه ته گزار کړل. مونږ ذهن کې وایو چې دا مونږ یو بهترین کار وکړو، حالانکه دا مونږ ډېر کمزورې کار وکړو ځکه د هغې پروډکټ په استعمال کې رالو. د هغې چې کوم مصنوعات دي دا په استعمال کې رالل. استعمال کې دا رالل چې مونږ د هغې پروډکټ چې کوم دی ځمکو ته گزار کړل. داسې نه و پکار. مونږ تاسو نه داسې پکار و چې د هغې پروډکټ مونږه واپس کړي وي. یو سړی ډېر شوق لري چې زه د دې پروډکټ په استعمال کې راوستل نه غواړم، نو مونږ او تاسو له پکار دی چې مونږ او تاسو د هغې پروډکټ واپس او دغه پیسې راواخلو او دا مجاهدینو ته او فلسطین ته ولیږو. نو دا به د فلسطینیانو په کار په عمل کې راشي. په دې سوشل میډیا باندې ما چې دا وګتل زه حقیقت ته هم ډېر سخت خفه شوم چې ما دا خو یهودیانو ته غټه فایده لاړه. الریډي د هغې په پروډکټ په استعمال کې رالو. اله به خود کړی وی چې د هغې پروډکټ په استعمال کې نه وی راغلی، چې هغې ته خپل پروډکټ واپس شوی وی. نو چې واپس شوی وی او دغه پیسې مونږ راغستې وی او فلسطینیانو ته مونږ حواله کړې وی چې دا د فلسطینیانو زمونږ یو قسم امداد و. نو د هغې پروډکټ په استعمال کې رالو او مونږ ذهن کې دا وایو چې مونږ یو بهترین جهاد وکړو، ښایسته عمل مو وکړو، حالانکه عمل مونږ نه دی کړی. الله رب العزت په قرآن کې وایي چې ولا تلقوا بانفسکم. بل ځکه الله رب العزت وایي چې ولا تلقوا بأيديكم. ولا تلقوا بانفسکم. الله رب العزت وایي تاسو ځان هلاکت ته مه غورځوئ په خپل بدنونو باندې. وایي تاسو ځان هلاکت ته مه غورځوئ په خپل لاسونو باندې. دا څه چې په دې دنیا کې کېږي دا مونږ ځان سره چې دا ظلم کېږي دا مونږ سره په خپله کوو. اوسو څو واقعات ته یو څو واقعات درته ویم. په ابراهیم علیه السلام چې کله نمرود په اور کې گزار کړ، ستاسو د فهم د کولا وهلو د ذهن د کولا وهلو دپاره درته یو څو مثال در کوم واقعات ته ویم. ابراهیم علیه السلام چې کله نمرود په اور کې گزار کړ نو یو چړی یا یو مارغۍ به راتله، لږ اوبه به یې راوړلې، خوله به یې ډکه راوړله او په اور به یې راګزارلې. نو چا ورته وویله وی چې په دې باندې خو د ابراهیم علیه السلام اور نه مړ کېږي. مرغان خو د یو بل سره خبرې کوي، وایي ماله پته ده چې په دې اور نه مړ کېږي. خو دومره ده چې دا الله رب العزت د ورځ په قیامت کې پیش کېږم چې یا الله ما دومره کوشش و، زما دومره همت و چې په دې غله کې به راوړم، په دې اور باندې گزارم. بل یو واقعه درته پیش کوم. امام مالک صاحب زموږ د مذهب څلور مذهبونه دي، د هغې یو مذهب امام مالک صاحب په نام یادېږي. هغه په جیل کې و. د امام مالک صاحب چې کله په جیل کې و، چې کله به د جمعې ورځ راله
نو ځان به تیار کو توپې موپې به واچولو و بلامبل غسل به وکړو ځان به تیار کو او د جیل دروغه لبرالو چې ما د جیل ما ته کولاو که زه مونځ لزمه مونځ لزم د جمعې مونځ لزم هغه به ورته ویل چې واپس شه دا د دروازه نه کولاویږي هغه به هره جمعه د عمل کوو د دروغه ته تپوس وکړو وای سیب څه خو ته هره جمعه واپس کوم او ته ځان تیار کې ځان برابر کې او بیا ته مونځ ته راځې خو زه تا ته دروازه نه دا ته څه کې وای ګوره زه تاسو سره په دې جیل کې بندي یم زما همدغه وس دی ځان تیار کړم ځان برابر کړم او تاله راشم تا ته دې دروازه راته کولاو که او جومات ته ځم ته مې واپس کې ما خپل کوشش وکړو باقي زه خپل همت مې وکړو ورځ په قیامت الله رب العزت چې ما نه تپوس وکړي چې یا الله ما خپل همت کړی دی زه د دروازې پورې راغلی ما ځان تیار کړی دی ځان مې برابر کړی تر دروازې پورې راغلی یم دروازه ما ته نه ده کولاو شوي واپس شم ځان له مونځ وکړم دا یو څو مثالونه در کوم به په تاسو اخره کې پوه شئ نو عزتمندو مونږ او تاسو زمونږ او تاسو فلسطین زمونږ نه په هغه دنیا کې پروت دی او نه مونږ تاسو فلسطین ته تللی شو زمونږ او تاسو همت به څه وي زمونږ او تاسو جهاد به څه وي نمبر 1 چې د فلسطین سره کم بارډر لګېدلی دي دا د نن د کفر او د اسلام جګړه ده کم بارډر چې زمونږ او تاسو لګېدلی دي د فلسطین سره نو په هغې باندې الډ جهاد فرض دی پر بالغ مسلمان باندې دی به د مسلمان دفاع کوي دی به د بیت المقدس دفاع کوي دی به د فلسطین د خاورې دفاع کوي ځکه دا خاوره د اسلام بلام ده اوس الډي اوس موت کوي په منځ کې بارډر دې تللی نه شو په کوم طرف لاړ شو موت به څه کوو یو خو د دې یهودیانو تاسو ته مثال در کوم د دې یهودیانو یو پروډکټ دی په دوایانو کې په سلو کې 98% دوایانې د دې یهودیانو دي هغه کسانو ته پته لګي چې کم میډیسن والے 98% پروډکټ دا د یهود دي دا دوایانې نور په دې هغه دوای په هغه شیزونو کې چې کم زموته په استعمال کې دي لکه غوړي شول وغیره وغیره یو خو موږ تاسو په ذهن کې دغه پیپسي لیدلی دی او دغه ډیو هم لیدلی دی به ټک هغې له ټک ورکو ګزارې کوه لکه د یهودو سره مقابله کوو زموږ او ستاسو په پروډکټ کې په استعمال کې د یهودو 98% دوایانې دي مونږ مسلمان ډېر کم د دوایانو کارخانې زمونږ ډېرې کمې دي نشته نور چې مونږ تاسو وایو چې کله زمونږ تاسو د خواهش اوس پیپسي چې شی دی یا داسې ډېو څه شی دی علماء وایي چې کله هغه پروډکټ چې د هغې په استعمال کې د مسلمان د ایجاد بل شی شته اوس دا جهاد دی چې ما او تا د یهودو پروډکټ استعمال نه کړو ځکه هغه یهود دا پروډکټ د دې نه خپل بجټ کې حصه باسي
د مسلمان خلاف چې د هغې هر یو شی دی د یهودو چې هر یو شی دی هغې باقاعده د هغې په دې شیزونو کې د پیسز په حساب شرع د روپو په حساب سره هغې د دې نه بجټ حساب ویلی دا د مسلمان خلاف دا مسلمان به زه دغه نه ولې ختم کړم ځکه د دو مذهبونه دی چې دا قایم په خپل دغه باندې ولاړ دي یو یهود دي یهود په خپل مذهبیت باندې مضبوط ولاړ دي حالانکه باطل دی کفر دی کافران دي او یو مسلمان دی یهود په خپل مذهبیت کې په سلو کې 90% ولاړ دي مسلمان په خپل کې تقریبا 70-80% دی دا مکمل په دې باندې سرای شوی دا نو چې کله د یهودو په پروډکټ کې په مقابله د مسلمان یا د بل چا داسې شی شته نو ما تعالی پکار دی چې د یهودو پروډکټ استعمال نه کړو ځان ته وساتو یا نشته دی نو بیا شریعت دې ته عذر وایي دا عذر دی چې تا سره د صحت د یو شي سره میلاویږي نو استعمال یې ته کولی شي تاسو یو مثال در کوم د خره غوښه د حرامه ده د سپي غوښه د حرامه ده اسلام حرامه کړې ده ته ناجوړه یې ته بیمار او ډاکټر منصف اسلام پسند ډاکټر ته دا ولیکله چې دا ستا د مرض علاج همدغه غوښه ده یا د دې چربي ده اوس دې وخت کې شریعت تا تر دې د جواز اجازت درکوي د دې د استعمال اجازت درکوي نو دې وخت کې بیا موږ تاسو د دې استعمال کولی شو دغه شانتي اوس داسې حساب دی چې د یهودو د پروډکټ مخالف متبادل شته نو پکار دا دی چې ما ته هغه استعمال ونه کړو د یهودو د پروډکټ او چې نشته دی نو بیا عذر دی خو بهترین علاج څه شی دی بهترین علاج دا دی چې موږ تاسو دا وغواړو چې دا خلک کمزور شي دا ټول مثالونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور موجود دي تاسو ته یو شپږ کاله وړاندې ما سره د مصطفی بیانوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې وو نو صحابه تقریبا 100 صحابه په شعبه ابي طالب کې د دې یو دره غونډه کې وا په دې ټول کې دا محاصره کړی دا مسلمانانو او دې اهل مکه دا بیا اعلان وکړ قسمونه وخوړل چې مسلمانانو چې کم شی خرڅو نو وچند به زیات خرڅو او د مسلمانانو به سناخلو نو مسلمانانو په دې کمزوري شي مونږ ته به محتاج د هغه دور کې دا خبرې شوې دي مونږ تاسو ته جهاد دا لوی جهاد دی چې مونږ تاسو د دغه پروډکټ نه ځان محفوظ زه بار بار دا خبره کوم ډېره د افسوس خبره ده قسم په خدای د تویم چې څومره د مصنوعاتو څومره د ذراتو څومره طاقتمن ملکونه دي دا مسلمانانو ملکونه دي اویل د کافرانو سره نشته اویل چې پیدا کېږي خالص د مسلمان په ملک پیدا کېږي تیل ذخیره ربړ چې پیدا کېږي دا خالص د مسلمان په عمل کې پیدا کېږي ډېر ذهب سوزر چې پیدا کېږي دا د مسلمان په عمل کې پیدا کېږي څومره کاڼي دي په دې اسمانونو کې استعمال ډېر کاڼي په دې اټم بم کې په دې شنو کې استعمالېږي زمونږ وزیرستان غرونه د دغه نه ډک دي
دا ټول د مسلمان په ملک پیدا کیږي. او ډیره عجیبه خبره ده چې قبضه رانه په کفر کړی ده. په دې ټولو ذخایر باندې قبضه زمون نه ده، دا په د کفر ده. ځکه مسلمان دې وخت کې په خواهشاتو کې غرق دی. ما تاسو ته یو څلور کال وړاندې د فیسبوک متعلق او د موبایل متعلق بیان کړو دو جمعې چې زموږ مشرانو نه تسبیح واغستې، زموږ د کتابونو د مدرسو والنه کتاب تر مطالعه لري کړه، هر قسمه د دومره نقصان وکړو، خصوصا د فیسبوک چې زموږ د طلباو نه کتابونه واغستل. ځکه مطالعه کې بس هم دغه شی تنختی زموږ مشران کشران چې څومره دي مخکې مشران زموږ د تسبیح په لاس کې ذکر الهي به کوو، اوس هم هغه په دې عمل باندې مفتلا دي. زموږ جنکو په تعلیمونه کول د هر جنې سره ځنن په معاشره کې تاسو وینئ زینم هر جنې سره غټ موبایل لاس کې ور سره او دا ګندګیری نه پیګوري. د موبایل په سلو کې 20-80% په نقصانات استعمالي، 20% بعض خلک په فائدہ باندې استعمالي. بعض خلک دا سوال کوي دا سوشل میډیا دا هم د يهودو د علما می استعمالي. د دې اعتراض جواب بعض شروع داسې دي چې د هغې جوړ د هغې د خو موږ په د هغې مقابله کوو. نو چې کوم شیزونه د هغې وجوړله چې مقابله پې واپس کېږي د هغې سره د استعمال ته کولی شي. دا یو څو اخرنۍ خبرې درته کوم د علماو درخواست، خصوصا خطباو ته پرون او بل پرون علماو درخواست کړی وفاق المدارس عربیه پاکستان تقی عثماني صاحب خطباو ته دا اپیل کړی چې د جمعې په منځونو کې خلکو ته دا ووایي چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د دې ور جاری کړي. دا یو وظیفه ده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. د دې ور جاری کړي کم از کم چې هر مسلمان باندې لازم دی چې یو د ورځې یو لس پیرې خو وای، لس پیرې درخواست یې کړی مسلمانانو ته اپیل چې لس پیرې د ورځې وای. دویم نمبر چې دغه مسلمانانو د پاره روزه ونیسئ او دغه مسلمانانو د پاره نوافل وکړي چې یا الله دا مسلمان نن کمزور دی په امتحان کې دی، یا الله د دې مسلمانانو مرسته ته وکړي، نصرت ته وکړي. الله غفور الرحیم ذات دی. دا بعضې ملګري به دغه په اعتراض کوي چې مولوی صاحب په دواګانو کار نه کیږي. خلک وایي مونږ منو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په بدر په مقام کې وو لاس په لاس توره په توره وو، خو الله ته درخواست کوي یا الله دا څو صحابه مې دلته راوستي دي، کفار تاسو ته ماته شوي جماعت المبارک ورځ باندې ویلو 950 کفارو بمعای ټول اصغر و اسلحو سره بندو، 313 صحابه و یا الله دا 313 صحابه مې دل راوستي دي، یا الله ستاسو د نوم د اغستو والا به څوک پاتې نشي، یا الله مسلمانانو له فتح ورکړي او کفر له شکست ورکړي. سوچ وکړئ دې خبرې ته، تاسو د خبرو اعتراض او جواب کوم.
چې ګبره دواګانو ډېر کارونه کیږي 343 کسان او بل طرف ته 950 کسان او هغه ټول به معي اسلحه دي او صحابه سره یې سم نشته خپې خپې دي او الله مسلمانانو له فتح ورکړه او کفر له شکست ورکړه او هغه په کسان پکې الله را گزار کړل په جنگ بدر کې چې ځان ته به پهلوانان ویل نیغ براتلل ابو جهل سردار د مکی د کفارو په صلیب کولې سردارو خلیفو د اهل مکه سردارو او غیر غزار هغه پهلوانان چې ځان ته به سوي نو دا د صبرکاتو دا د دعاګانو برکات مونږ خپل وسکو خو تاسو ته ما یو څو مثالونه وې د امام مالک صاحب او د یو دا مارغا وی الله دا مې وسته نو زما استاد جهاد څه شه ده زما استاد جهاد بداوی چې دغه کفارو سره به نفرت ساتو دغه مسلمانانو په همدردۍ کې به سوچ او فکر لرون کیو او دغه مسلمانانو د پاره به دعاګانې غواړو او دغه مسلمانانو د پاره به وظیفات کوو او دغه مسلمانانو چې کم دغه يهوديانو پروډکټ دا غنه به بایکاټ کوو نو سبالا بیا هم د دیو علماء افیل کړي د فلسطین بارکه د هرتال چیار په دې هرتال سم نه کیږي ورته خبر یادو ساته هرتال وشي زنده‌باد مرداباد باندې سم نه کیږي کتا سوچي پاکستان چې جوړلې موږ زنده‌باد مرداباد چغي وو خدا اوسه پورې پکې غي انصاف رانل خو دومره بوشي چې د خلکو ته پته ولګي چې د دې کفارو د دې يهودو د پروډکټ نه الګ بایکاټ وشي هغه ته به غټ نقصان ملاويږي الله دې مو تاسو ټول عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین